السلام علیکم عزتمنو نننې معلومات ډېر دردونکې خبر دی چې د اویس ماشوم سره څنګه ظلم شوی دی. دا د شوډاګ اوسیدونکی دغه ماشوم چې اویس نومې کېدلو پلار نوم یې و بختور شاه بېګا د شپې چا ووژلی دی او عزتمنو چې څنګه یې وژلی دی. عزتمنو تاسو غواړئ چې پوه شئ نو زموږ دا ویډیو د سره تر اخره پورې وګورئ. تاسو ته به پوره معلومات در ورسېږي. د دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته دا یادګي نه وکړم تاسو که چېرې زموږ په دې چینل کې نوي وئ حتما داسې زموږ همدا چینل د سره سبسکرایب کړئ خوا کې سره درته دې نښان وښایي ښه یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي. عزتمن موږ چې ته نه په خپله خبر شو نو ډېره سخت پې خفه شولو ځکه عزتمنو چې یو ښایسته ماشوم او ډېر قابل و. د پلار د خولې وینا ده چې دا به په سبق کې ډېر قابل و. دکې د وجې نه دا ما د کلي نه راواغوستو او پېښور په اسلامیه کالج کې مې داخل کو. پلار ویل ما خو ویلې چې راشه زه خو هسې دغه شانته یو جډ غټ شوی په یو مصرخانه کې مې کار کوو. د هغې نه بعد زما د الله تعالی خپل رحم وکړو او خپل دوکان مې کولاو کو. خو خپله مې څنګه ناره تېروله خو بچي باندې مې ډېر ښه سبق ویلی. دا دغه شانتې د هفته کې 2 ورځې چوټي وي هفته او اتوار. دا کور ته راغلو د شپې ماخوستن ورته چا اوازونه وکړل او دا بهر ته ووتلو. بهر ته ووتلو نو دې کې سمدستي چغې شولې او د اویس څه پته ونه لګېدله. چغو پسې موږ سمدستي بهر ته ووتلو نو هخوا دې خوا ته مو کتل نو اویس کور مخې ته نه و چې سایډ ته مې کتل نو چا ډېر بېدرتۍ سره وژلی و او پروت و. عزتمنو پلار ویل چې زه خو په دغې باندې خو نه یم چې یعنې دا یې وژلی خو زما چا څه داسې څه ځاني دښمني نه وه. د اویس په شکل په بازار کې یو مصري یم او زما چا سره څه هېڅ ذاتي دښمني نشته. اویس یو قابل ماشوم و. پلار په دغه غریبۍ کې پې سبق ویلی خو بېګا ماسخوتن ورته چا اوازونه وکړ او اویس بهر ته کور نه ووتلو او بیا چا قتل کړلو او بیا قاتلان وتښتېدل. تر اوسه پورې یعنې قاتلانو څه پته ونه لګېدله. موږ غوښتنه کوو د DPO 400 نه DSP تنګي نه او د مندرین ایسیچو نه او تاسو زر ته زر دا قاتل ګرفتار کړی شي او الله تعالی د اویس مور او پلار ته د زړه صبر ورکړي. همدا وروسته زموږ نننۍ معلومات د دې ځای پورې د نوي معلومات دپاره زموږ همدا چینل د سره سبسکرایب کړئ خوا کې ورسره درته دې نښان ووهئ ښه یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي.